السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په نیلم ګل باندې خپل خاوند قاتلانه حمله وکړله. عزتمن ډېر په بد حالات په هسپتال کې پرته ده شاید چې دا مړ شي. راځئ مینوال موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د نیلم ګل دغه ویډیو تاسو ته موږ شریکه کړو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټالی نشان وه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. نیلم ګل عزتمنو د خیبر پښتونخوا یوه مشهوره اداکاره ده چې څه د تعارف محتاجه نه ده. دا د مراد ښځه ده چې د دې د پاسه عزتمنو مراد فاطمه ګل سره واده وکړو. د هغې نه بعد بیا عزتمنو مراد د نیلم ګل سره جنګ جګړې شروع کړې. د دې نه یو څو ورځې مخکې عزتمنو مراد دې ته بې قیاده دمکیانې ورکړې دي. ورته ویل چې تاسو زما سره تعلقات نشته دی. مینوال دا ته فاطمه ګل هم ویلي چې زموږ د نیلم ګل سره سلنټ دی نشته دی. نیلم ګل زموږ د ینې خلاصه ده. اوس عزتمنو ویل کېږي چې نیلم ګل باندې نامعلومو کسانو یې ډزې وکړې او ډېر په بد حالات په هسپتال کې پرته ده. بل سر ته عزتمنو دا ویل کېږي چې په نیلم ګل باندې چې چا ډزې کړې دي د دې ټول دې سره د قتل سازش ټول لاس د مراد دی. دا په خپل خاوند قاتلانه حمله کړې ده. ډېر په بد حالات باندې عزتمنو په هسپتال کې پرته. دا کو چېرې خپل خاوند پې یعنې قاتلانه حمله کړې وي مینوال دی ورسره غټ ظلم کړی دی زیاتی کړی دی. ځکه عزتمنو چې د طلاق د پاسه مو سره داسې ظلم وکړو چې دردۍ سره یعنې قتل کوي یعنې د قتل کوشش کوي خو عزتمنو ناکامه شوی دی. یعنې په بد حالات او زخمي حالات په هسپتال کې پرته ده. زموږ د عزتمن تننو معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټالې نشان وه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.